الرحمن الرحیم. عزتمندو، د سیدنا خواجه خواجگاه داتای سرحد سید عبدالوهاب المعروف اخن پنجو سے رضی اللہ تعالی عنہ ورضی عنا به مبارک یو کرامت ستاسو په حضور کې پیش کول غواړم. دوی مبارک د الله جل جلاله ډیر نازولی اولیاء کرامو کې د دې شمیر کیږي. الله جل جلاله دوی له هغه مقام او هغه روب او هغه دبدبه ورکړې وه چې کله به دوی خپل مسجد شریف کې تشریف فرماو او د مراقبې حالت په دوی باندې طاری و، نو په هغه وخت کې چې کوم غیر مذهب والا خلک وو چې د دې جومات مخې ته به هم تېرېده، نو په جهرن به د دې کلمې د اواز د دوی د خولو نه ووته چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د دوی اوچت او عظیم کرامت او د الله جل جلاله دین او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت پاسداری به دوی مبارک کوله او تمام عمر دوی مبارک خلق دې لارې ته رابللي دي. کرامات د دوی مبارک ډېر زیات مشهور دي. د هغې کراماتو نه یو کرامت دا دی چې یو ځل شیخ اخن پنجو صاحب رحمت الله تعالی علیه په لاره روان دی، نو په لاره کې طالبان یې ولیدو چې هغه طالبان ډیر زیات د بیچارګۍ په عالم کې وو او ترکاري او روټۍ ورسره ډیره کمزورې وه. دوی مبارک ورته وفرمیل چې دې خوا راشي، دغه چاټۍ د اوبو نه ډکه کوي. چې کله یې ډکه کړه نو سیدنا اخن پنجو صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک په هغې باندې سوره اخلاص شریف تلاوت کړ او هغې باندې دم واچو. څه ګوري چې د هغې نه الله جل جلاله سوچه غوړي جوړ کړ، نو هغه هغوی ته وروبخه هدیه کړ چې په سبا باندې بیا دوی مبارک را روان دي. نو طالبان یې وکاته چې چاټۍ ډکه کړې ده د اوبو نه او په هغې باندې سپوک وهي. دی مبارک ورله نږدې راغی وی چې څه وجه ده؟ هغې ورته وفرمایه چې بابا جان موږ هم پې صورت اخلاص وایو خو څه اثر نه کوي. د اخن پنجو صاحب مبارک نه قربان چې هغوی ورته وفرمایل چې صورت اخلاص همغه صورت اخلاص دی خو یې خوله د اخن پنجو غواړي. دا خوله داسې خوله غواړي چې هغه دروغ نه وایي. دا خوله داسې خوله غواړي چې هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه دایره ښودلې ده د هغې دایرې نه یک برابر هم اخوا دېخوا نه ځي. همدا وجه ده چې د سیدنا شیخ اخن پنجو صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه دا یو عظیم کرامت دی. دا تجربه ده زمونږه چې کم یو سړی د دې مبارکو دربار ته حاضري وکړي، په کم نیت باندې وکړي، نو د هغې سړي هغه خواهش الله جل جلاله خامخا قبلوي. ولې چې دا په هغه اولیاء کرامو کې د دې شمیر کیږي چې دا ډېر غیرتي اولیاء کرامو کې شمیر دی. د دې مبارک اولیاء کرام ټول غیرتیان دي او د اخن پنجو صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک خبره جدا ده. دی شان اعلی او ارفع دی. همدا وجه ده چې دی ته د داتای سرحد لقب میلاو شوی دی، دا خطاب ورته میلاو شوی دی چې دی له دربار شریف ته په لکاو دنیا راځي، خپل هوایج راوړي، خپل سوالونه راوړي، خپلې جوړې ډکې ډکې دی د دربار شریف نه همداسې روان. الله جل جلاله دې اولیاء کرامو فیوز و برکات موږ سره شامل